حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله العظيم. قرآن پاک کی اللہ رب العالمین د زکات حوالے سرا مسلمانانو ته حکم ورکي والذین یکنزون الذهب والفضة او کم خلق چې جمع کوي سرو او سپین زر ولا ينفقونها في سبيل الله او د الله په لار کې خرج کوي نه صرف را جمع کوي او خرج کوي نه فبشرهم بعذاب علیم. نو بس حضور علیہ السلام ته الله فرمای دغه خلکو ته د عذاب علیم یعنی د دردناک عذاب زیر ورکا اطلاع ورکا خبره کا چې عذاب علیم او دردناک تکلیف ده عذاب بلتا ملاویږي. د قرآن پاک دی آیت کې مونږ تاسو ته د مال جمع کولو او بیا په هغه باندې بنده ځان خوشحالي او داغه باندې لاسخي زکات ته نور کوي. نو مونږ تاسو ته الله په دې آیت کې د مال د زکات نور کولو وعید ذکر کو چې په دې به انسان ته عذاب علیم یعنی دردناک عذاب رسیږي. قرآن پاک کې ډیر آیتونه داسې دي چې هغه کې مونږ او تاسو ته دا حکم راکړی کیږي د مانزه سره سم اقیم الصلاة تاسو منځ قائم کې وآتو الزکاه او تاسو زکات ورکې. نو کوم ځای کې چې د منځ حکم کیږي هغه ځای کې اکثر ځایونو کې د زکات د اعطاء او د ورکړې مونږ ته حکم کیږي. د مانزو او د زکات حکمونه چې کم ځای کې یو ځای راځي نو د دغه ځای نه مراد او د دغه ځای نه مونږ ته دا معلومیږي چې څنګه مونږ فرض دی په مسلمان باندې چې صاحب نصاب وي زکات ورکول هم فرض وي. ار هغه مسلمان چې دی صاحب نصاب دی او دی مقیم دی او دی عاقل دی او بالغ دی نو دی بیا به زکات ورکوي په د باندې زکات ورکول فرض وي. څنګه چې مونځ فرض دی داسې په مالدار عاقل بالغ باندې زکات ورکولم فرض وي. او زکات به څومره ورکوي نو زکات څه دومره ډیر لوی حساب به د الله په نوم ورکړه نه وي بلکې په 100 روپو کې 2.5 روپۍ الله له ورکا او 2.5 روپۍ کم 100 روپۍ ځان ته پرېږده. په 40 روپو کې یو کم 40 ځان ته پرېږده او 1 روپۍ دا د الله په نوم باندې ورکا. داسې یو بنده سره 100 روپۍ دي نو 15 روپۍ د زکات کې ورکی او 15 کم 100 روپۍ د ځان ته پریدي نو ډېرې تا ته پاتې او لږې د الله په نوم ورکړه او شوه 40 روپۍ دا د الله په نوم ورکو باقي ځان ته پرېږده. نو زکات څه دومره لوی تاوان د چا نه دی او په زکات باندې د انسان مال پاکیږي. مال په پاکیزه شي او ورسره مال کې برکت هم راشي. عام طور زمونږ د مسلمانانو دا خیال دی چې زکات کال کې یو ځل فرض دی خو چې د رجب میاشت راشي نه دی به بیا زکات ورکوي او د رجب د میاشتې سره یې دا زکات تړلې دی لازم ملزوم یې ګڼلې دی چې زکات ورکې نو د زبرګې میاشت کې به ورکې. نو داسې نشته بندله چې مال راشي ندی به دا خپل مال چې په کوم ورځ ول راغې دغه تاریخ د ځان سره یاد اوساتي راتلونکي کال کې دغه ورځ او دغه تاریخ چې بیا راشي او د ژوندې دی ندی به د خپل ټول مال زکات په دغه ورځ باندې ادا کی زکات به وباسي.
نو د رجب د میاشتې سره زکات سره لازم نه دی چې په بله میاشت کې نه صرف په زبرګه کې زکات به ورکې. اکثر خلکو دا عادت چې په روژه کې د رمضان المبارک په میاشت کې زکات ورکوي، نو د رمضان میاشت سره عموم د زکات سره لزوم نشته. لازم نه دی چې د رمضان د میاشتې زکات ادا کړي نو وشو، که په بله میاشت کې دې ورکړو نو ونه شو. چې کله دې په مال باندې کال پوره شو نو پتا زکات لازم شو. اوس چې ته هر کله ورکې غاړه به ځان له ازادې. د رجب میاشت یوازې خاص د زکات د پاره نه د یا د رمضان المبارک میاشت دا لازم نه ده چې په دې کې به زکات ورکې. خپل مال ته وګوره چې کله په کال ووړي نو بیا په زکات ورکه، هغه که په رمضان کې که په شعبان کې او که په هره میاشت کې، او چې کال پې پوره شو نو زکات ادا کا، غاړه آزاده کا. مونږ او تاسو باندې د الله فضل دی، انعامات دی او احسانات دی چې الله پاک مونږ له دا هر څه راکړي دي. نو که الله مونږ نه په هغې کې لږ څه وغواړي، ډېر څه مونږ ته پرېږدي او لږ شان یو معمولي حصه رانه وغواړي چې دا مال را یعنی زما غریبانانو بندیانو لی ورکه، نو دا انصاف دی او که نه دی. دا دومره ډېر هر څه الله راکړي دي، نو که لږ شی پکې الله ته واپس د الله په نوم جمع کړي چا غریب لی ورکړي نو پتا به څه کم شي. پتا ایس هم نه کمیږي، بلکې چې دا څه درته پاتې دي په دې کې به دومره برکت درته میلو شي چې ته به ورته حیران یې. او که زکات نه ورکوې ته وایې چې زما تاوان کېږي، نو د الله په نوم پتا چې کم زکات راته خو څه لږه شان حصه د مال وا او هغې باندې د اړه خورېده چې نه ځان نه ناخوا کوم زه به خوار او غریب شم، چې زکات دې ورنکړه دغه لږې پیسې دې سره د ټول مال ګندم شو، برکت هم ترې لاړ، اوس به یې پې هېڅ څه فایده هم نه کېږي. د دې په وجه زکات یو اهم فریضه ده، دا ادا کول پکار دي. چې کله انسان ته حکم وشي او کله د بنده په مال باندې کال ووړي بیا به ځان ته زکات نه ایسارې، د الله په نوم به ورکړه کې. زمونږ مسلمانان اوږدې اوږدې تسبیح خوښوي، اوږده اوږده رکعتونه خوښوي، د شپې تهجد خوښوي، او چې د زکات او د مال د لګان خبره شي نو بیا رستو رستو کېږي. زمونږ په معاشره کې دا یو غټه کمزوري راغلی ده چې زکات څوک نه ورکوي نو مال یې پې ګنده شي، پاکیزګي ترې نه وځي، طهارت ترې نه وځي. چې د کم مال نه پاکیزګي لاړه نو ګندګي پاتې شوه، او چې کم مال ګندی اب په ښه ځای نه لګي، اب په ګنده کارونو لګیږي، په ناجایزه کارونو به لګیږي او ستا به پې فایده نه کېږي. د دې په وجه د زکات ډېر خیال ساتل پکار دی. تاسو به خواوشا معاشره کې کتلی څوک هم زکات نه ورکوي. مونږ په چا باندې بد ګمان نه کوو، خو چې دې خلکو زمونږ ذهن څنګه جوړ کړی دی د هغې ذهن مطابق مونږ د دوی باره کې دا فیصله کولی شو چې زمونږ په معاشره کې څوک هم زکات نه ورکوي. څه خاص خلک د الله فضل به پې وي چې هغوی به زکات ورکوي، ګنې نور اکثریت خلک زکات نه ورکوي. او هغه راته وایم چې دې خلکو مونږ ته په خپله ذهن مونږ له جوړ کړی دی هغه داسې چې تاسو وګورئ د شپې د تهجد ډیر لوی فضیلت دی. نو اول خو څوک تهجد کوي نه، دومره په مشکل به څنګه کټ پرېږدي او راپاسي او 10 چارهدام ځان به تیار کړي او تهجد به وکړي، اول خو یې څوک کوي نه. او که چېرته یو نیم کس هغه چېرته تهجد وکړل تا به ترې سارې تپوس نه کړی چې تهجد دې کړي دي که نه، او چې آخر کې اړه بړاسو کې چې ما نه خوړو چا تپوس ونه کړو چې ته تهجد کوې که نه، نو په خپله به راته خپل تهجد ښیي. نه څه به وایي یاره فلاني میږا داسې 3 یا 4 بجې وي او نفلو ته ولاړم او چې یو رکات مې وکړو په 2م رکات ودرېدم، ناګانه د دې قبلې د طرف نه ډزې شوې. اوس نه ډزې شوي دي او نه داسې بل څه داسې اوازونه یې اورېدلي دي، هېڅ هم نه دي شوي،
خودی د دروغ تا ته خپل تهجد خینو دیر ته یو لوی ډرامه جوړه کی دې قبلي طرف ته یا نور خاطه طرف ته ډزې شوې نو د نور سکار نه نه په ډزو باندې اریان دی د صرف تاو ما ته تهجد خی چې ما تهجد کړی دی نو که یو سړی تهجد وکي نو هغه بیا په بل باندې خرڅي دی کړي ځان لدی او تاو ماته مخکې کوي چې مام تهجد کړی دي نو څه خیال چې ځان له څه کړی دي نو هغه بیا خلکو ته خي هغه چانه نه پټي کته ته تاسو نه کې بیا هم د پسې ګرځي د توي ما تهجد کړی دي نو که چا زکات ورکړنه دی بتا ته نه وای دی بیا دنیا خبرې نو خو چې بالکل غږ نه کوي نو معلومه دا شو چې دا خلک د سره زکات نه ورکوي بعضې خلک مونږ ته معلوم دي هغه پاک خلک دي په هغوی د الله خصوصي رحمت او رحمي فضلي هغوی زکات ورکوي په پټې ورکوي یو لاس د بل نه خبري خدا کم خلک چې دا تهجد په بل باندې ثباتي نو دغه خلک د اوږدو تسبو سره مینه لري د اوږدو رکعاتونو شوق کوي او خولي نفلونه تلاوتونه کوي خو زکات نه ورکوي که د 1 روپۍ زکات هم ورکړو نه د بیا ستاو زما په مونږ به په ډیر ستومانه کړو خو دا خلک زکات نه ورکوي او زکات نه ورکول سره بس کیږي په معاشره کې غریبي به پیدا کیږي نیستی برازي او چې یو حکم د الله هغه د خلکو نه پاتې شي یعنی زکات یو اهم فریضه ده خلک وسره نه آشنا شو نو د دې یو دومره لوی نقصان وشي چې عذاب راتلی شي د الله حکم چې بالکل د خلکو نه پاتې کیږي په هغه قوم او په هغه خلکو باندې د الله عذابونه راځي د دې په وجه د زکات د ادایګۍ په مت کې تاسو کله هم رستو م پاتې کیږي زکات بر وخت ادا کې الله رب العالمین د زکات په باره کې فرمایي چې کم خلق مالدار دي او اغوی زکاتونه نور کوي نو دغه خلق تبا آخرت کې څه تکلیفي فرمای یوم یحما علیها فی نار جهنم پکم ورځ چې دا مال دا په اور باندې ګرم کړی شي سره زر به جمع کړي سپین زر دا به ګرم شي فتقوا بها جباههم نو په دې باندې به داغ ورکول شي د دې خلکو تندو ته وجنومهم او د دوی اړخونو ته خي طرف ته ګس طرف ته د دوی په تندو باندې دا ګرم اوسپنه دا سرو سپین دا به ګرم کړي په اور د جهنم او دی له په داغونه ور کوي وظهورهم او د دوی شاګانو لبم په داغونه ور کړي کیږي هاذا ما کنستم الله و ته فرمایي دا هغه مالونه دي کنستم چې تاسو دا خزانه کړیو جمع کړیو لانفسکم د خپل ځانونو لپاره فذوقوا بس اوس عذاب اوسکه ما کنتم دا هغه سيزونو چې تاسو جمع کړیو یعنی د دې مالونو هغه تکلیف ده ذائقه اوسکه تاسو ته پته لګي تکنیزون چې دا سم جمع کړی دي دینه معلومه شو چې دا کم مال د وخت تا ته ډیر خوګ دی تا ته ډیر نږدې دی دا د ځان له جهنم له اور تیار کړی دی دا مال بوي دا به د غاړې خار وي په دې باندې د اور لمبې به پورې وي په تندي باندې په شا باندې په یو ډډه په بل ډډه په دې به داغونه درکوي او دې مار به راته ویل کېږي چې دا هغه مالونه چې تاسو ځان له خزانه کړیو جمع کړیو مال باندې دومره مینه مکوي او کو ډیر مالی نو مونږ ته الله حکم را کړی دی په مانځ کې اخر کې کوم دعا مونږ کو اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه ګورونم به دنیا کې اوسېږي نو ډیر او بختور دنیا د الله نو غواړه خډیر مال د الله نو غواړه خو الله پکې یاد ساته دویم نمبر پکې الله مونږ ته خولی دی وفي الاخرته حسنه د اخرت د پارم خو غواړه چې اخرت کې دتا خوشحالي ملو شي وقنا عذاب النار او د دوزخ د اور نه د خلاصي دعا غواړه چې الله دا غي نه نجات راکړي نګور دنیا کې اوسېږي نو ډیر مال خیر دی چې وي
خو د الله اهم فریضه هغه پکې رستو نشي، هغه د نه پاتې نشي. نو مال ډیر ښه دی خو چې زکات پکې ورکې او مال که لږ می خو چې الله پکې نه یادې نو دا مال به د پاره تا د پاره بیا د اور ټوکړی. نه د هغه مال چې الله پکې یادېږي هغه د الله نه وغواړه، هغه مال چې الله پکې ایري هغې نه بیا ځان وساته، هغه د الله نه مه غواړه. زکات چې څوک ورکوي مال او دولت یې زیاتېږي، او زکات چې څوک نه ورکوي مال یې ختمیږي او آخرت کې عذابونو لپاره دا بنده د ځان تیار ساتي. یو حدیث مبارک کې راغلی دی یو بنده په یو لار باندې روانو، شاړه لار وه. دې بنده سمنځه پورې مزل وکړو، ناګهانه یو ځای کې بل ځای کې داسې خال خال اوریځ وه. هغه اوریځو نه یو غیبي اواز راغی. اوریځو ته حکم وشو چې د فلانی بنده باغ د پاره د اوبو ضرورت دی. وی هغه خوري وری اوریځې ټولې یو ځای ته راټولې شوې او په شیبو شیبو باران ته وورېده. او دا په لاره تېرېدونکي بنده وی چې دا نوم خو مې زده که چې د فلانی د باغ د اوبو ضرورت دی، نو هغه نوم یې زده که. امای چې دا به څوک داسې خوش قسمتی چې د اسمانونو په فضا کې اوریځم د هغه دپاره فایده لټوي، دا به څوک خوش قسمتی. دغه بنده لاروي په لار تېرېدونکي دی وایي زه دغې باران اوبه یو اړخ ته راجمع شوې او یو لختې یې ونیو په هغه طرف اوبه په تیزه روانې دي. زه دغې اوبو په طرف روان شوم چې بس دا اوبه کم خوا لاړې نو هغه باغ ته به د اوبو ضرورت وي. نو زه هغه اوبو پسې یو شان روانم، سمنځه پورې مزل مې وکړو. دا اوبه یو باغ باندې ورغلې وې. هغه باغ کې یو نوجوانو هغه په اوږه باندې بلچه ایښې ده او روان دی، اوبو له لار ورکوي، اوبو ته ورخونه ازادۍ لارې ورکوي. زه ورغلم او د نوجوان ته مې وی چې نوجوان ستاسو نوم دی؟ هغه راته وی هغه نوم یې واخیسته کوم چې په اوریځو کې اورېدلی و. ما ورته وی چې ته خو ډېر خوش قسمت انسان یې. هغه د باغ مالک راته وی چې په څه خوش قسمت یم. وی راته وی چې مخکې مې مزل کو را روانو ما لګي لګي اوریځې وی، هغې نه غیبي اواز وشو چې د فلاني د باغ د اوبو ضرورت دی. ناګانه اوریځې راوورېدې، باران وشو، یو طرف ته اوبه راجمع او ستا باغ ته را روانې شوې، نو ته خو ډېر خوش قسمت یې. وی بیا ته دا نوجوان وی ما تپوس وکړه چې دا ته څه عمل کې چې تعالی الله پاک دا اوریځې هم تابع کړي دي او باران هم ستا د ضرورت مطابق کیږي. وی دې نوجوان راته وی چې چا تپوس نو کړ نو حال مې ورته نه وی، خو چې تا تپوس وکړ نو تا ته به الویم. دې نوجوان وی چې زه د خپل باغ کله کټ کم، دا ټول فصلونه زه کټ کم او خرڅې کم، راغی چې څومره پیسې مال راشي نو هغه پیسې زه درې ضایع کم. یوه حصه زه د الله په نوم اول خرچ کم، دویمه حصه زه راوالم په خپل مور پلار اهل و عیال په دوی لګوم او دوی دپاره جمع کم، یو اړخ ته کېدم محفوظ. او درېیمه حصه د دې باغ دوباره په خرچه باندې لګوم، نو دا ټول مال درې حصې کوم. یو حصه د الله په نوم، دویمه حصه د مور پلار د خپل اقربا د دې په خدمت کې لګوم، او درېیمه حصه هغه زه د باغ دپاره دوباره محفوظه کېدم چې په دې خرچ کېږي. نو معلومه شوه چې کم بنده د مال لګول کوي دله به الله پاک مال زیاتی، او په اسمانونو په ځمکو کې چې څه دي دا به الله د ده تابع کوي. ګوره دغه بنده دا ټول مال درې ضایع کوو، د هغې په یو حصه یې درې حصو کې یوه حصه د الله په نوم ورکوله. الله ورسره څومره غیرت کوي، آسماني اوبه یې د ده تابع کړي دي. مونږ ته الله دا حکم نه دی کړی چې تاسو ټول مال درې حصې کې یو حصه د الله په نوم ورکړئ. دا ډېر غټ او ګران کار دی. مونږ ته الله حکم کړی چې ته مالدار یې نو ټول مال 40 حصې کا یو حصه ته د الله په نوم ورکا.
ټول مال سلويخ حصے کا یو حصہ د الله پنوم یو کم سلويخ ځان ته پرېدا نو دا اوس مشکل نشوه په سلويخ روپو کې یو روپې سدي ایسم ندي او تعالی په الله پاک دومره لوی خیر او برکت درکې مال دې په پاک شي برکت دې په زیات شي او چې څوک زکات نور کوي داغه بسحالي امام غزالی رحمت الله علیه دا خبر لیکل دا یو صحابي دی هغه فرمایي وی مال سره خلق ملاقات لراغلل د صحابي سره ملاقات لراغلی دی ملو شو بیا ناستو د صحابي وتوی چې تاسو ملمانه راغلی خو زما دل تخوا کې مړی شوی دی په مالت کې داغي دعا او تعزیت د پاره لګ ورزم نو کتا سو را سره زینو راځه وای دا ټول ملمانو دغه صحابي ته وی چې تزینو مومم د سره ورشو تعزیت بو کو ثواب بو شي دا صحابي سره د ملمانو ورغه دا د مازیګر ټیم دی وی چې ورغه نو هغه تعزیت چې چاته کاونو هغه د میت رورو د مړی رور ناستو دوا ته وی ټول واغه ته دعا کوله وی مونږ هم ورلو دا صحابي مرغه دعا او تکول او تسلی ور کول خو هغه نه قلارې دو دون ډېرې جړل چې د سترګو اوخ کې بیوار روان نه ودرې دی اخر وته دا صحابي وی چې دا ته ولې دومره زیات جاړي ولې دا په دنیا کې چې ته پړم بيزل دا کارو شو چې دا بنده مړ شو استاد ارور وفات شو دا چې خو ډېر خلک مړ شي وي او ډېر بمړ کیږي مو ټول مرګ ل پیدا یو دغه د مړی رور وته وای چې دا خو ارسوک مري او زما د رور عذاب ما جړی پاغه ما قبر کې تکلیف دې امه جړی دا صحابي وته غوسه شو او ته وی ته عجیب خبره کې ستارور وفات شنو ته د عذاب څخه پته لګي چې هغه په عذاب کې دی او ته دغه په تکلیف جاړي ته د غیب نه الهام شو دغه سړی وته وی چې نه زما د رور د تکلیف حالات ماته الله اوخل وی څنګه ته اوخل وی چې کله مې پرور په قبر خور ووړې دی نو دغه ټیم کې خلک ته روان شو ما د رور قبر ته ډډواله وډیر زیات خفومه خلک ټول لاړل او زه یوازې ناستو منوي د دې رور د قبر نه مې په چغو چغو اوازونه راتلل چې آی افسوس ټول رانه لاړې زم چاته پرې خودم وی بد ضرور دا आवाज چې مې ووریدنو زما زړی زخمی کو بس پزانړو پین شم او قبر خو کچا خوري وی بس واپس مې روز پر د خوري میتی وشته اخر کې ضرور لحد ښکارا شو چې بالکل مې حاضر نه لری کړې رور پکې مخامخ پروت دی او لمبې ته توشوي دي او په غاړه د اور یو اوقې وته اچولې دي کفن هم سوځیدلې دي او غاړه کې د اور توق اچولې شوی دی وای زما د رور سره د رور ولې اغمینه دومره زیاته چې زاړو پزان پین شم او دغه اور ته لمبو ته لاس واچو چې لمبو ته ملاس واچو چې زبر دنه دا اور اخوا کم نو هغه ته اخوا نشو دا رور مې د اور نه بچ نکړې شو خو دومره د لاسونه د صحابي ته او خلوي د لاسونه ته مې وګوره د لاس دا ګوتی او دا ټول مړونه پورې لاس د اسکار شي وی سوي او په کپړې پټ کړی وی وګوره کپړې ته لړکوي دا دي زما د رور په غاړه کې چې کم اورو هغه اور زما لاسونه اوس وزول اغه رور ته چې مې کم تکلیف ته ما تم تکلیف د زما لاسونه سوځي زب پرور نه خفکیږم پرور بنه جاړم دا صحابي وته وی استاد رور داسې ساملو چې دته دومره تکلیف ته او تا الله دا عذاب خو دا نوجوان وته وی چې زما رور ډیر منځګزارو ډیر روزدار انسانو مالدارو خو صرف زکات به نه ورکو د زکات د نور کولو په وجه باندې کې دي چې د عذابي نه دغه صحابي وته دا خود خدای کلام په دی گواله چې څوک زکات نه ورکي دا مال دا بو ته په غاړه کې چول کېږي او په دی به داغونه د اور د لمبو ورکي دا د الله کلام په دی باندې گواله چې څوک زکات نه ورکي د عذاب د پاره د ځان تیار ساتي معلومه شو چې دا زکات ورکول پدې کې زموږ مال ډیریږي او چې څوک زکات نه ورکوي نو دنیا او آخرت خواريږي زکات ورکول دا اهم فریضه ده نن سبا به څوک زکات ورکوي او د څه زکات به ورکوي نن سبا د فروری میاشت ده
2022 د دې کال نصاب درته یادوم چې نن سبا چا سره 80,000 روپے وي یا 80,000 روپے نه وي خو د ضرورت نه زیاتی نور دونه سامان دی چې د هغې قیمت د 80,000 روپو برابري دا بنده صاحب نصاب دی د سره چې سم وي دی به د هغې زکات وباسي څنګه طریقه باندې به زکات وباسي 40 روپۍ به د الله په نوم ورکړي چا سره 1 لک روپۍ دي 2,500 روپۍ د الله په نوم ورکړي دا داسې شو چې 40 روپۍ د الله په نوم ورکړه او کم خلک چې دومره نقد پیسې وسره نشته چې هغه 80,000 ته رسي د ټولې پیسې ښه ډېرې دي خو هغه بندې دي پچا باندې قرض پوری مثال ستا پیسې دي ته غریب دی وخت کې سره په لاس کې هیڅ نشته خو ستا یو 2-3 لک روپۍ دي چا سره قرض پرتی دي چا د نه قرض کړي دي نو دی وخت کې ته بالکل د پیسو نه کنګالې خو ستا چې بل سره پیسې قرض دي نو دام ستا دي تا باندې زکات لازم دی د هغې 2-3 لک روپو زکات به ته ورکې بل یو کس هغه سره نقد اسم نی هغې سره کالی وي سره وي سپین وي که نن سبا چا سره دومره کالی وي هغه که تولۍ 2-3 ارسو نه وي او دومره کالی چې د هغې قیمت 80,000 روپو ته رسي دا بنده مالدار دی که نارینۍ که زنانۍ دا به زکات ورکوي اوس د زنانه اندازه ولګي چې چا سره 1 سره زري هغه که والی وي که میل وي که ګوتمۍ هر څه وي خو 1 سره زري دې قیمت 1 لک روپۍ دی نه چې چا سره 1 لک روپۍ وي نه خو مالدار دی که نارینۍ که زنانه دی به زکات ورکوي اکثرو زنانو سره نور خو سني نقدیت ورسره نی خو کم از کم 1 توله سره زر ورسره وي چا سره چې 1 توله سره زر وي نو دا نارینه زنانه دا مالدار دی دوی به زکات ورکوي نو چې 1 لک روپو کالی ورسره دی نه د دې 2,500 روپۍ زکات راځي اوس به دا چاله ورکوي چا باندې چې زکات لازمي نه دی به دا مسئلې زده کړي چې دا به مسلمان غریب داسې غریب چې هغه مسلمان دی هغه له به دا زکات ورکړي اوس غریب به څوک چا سره چې 80,000 روپۍ نه وي بالکل 80,000 روپۍ ورسره نه برابرېږي دا غریب دی دله دا زکات ورکه کله کله بنده سره نور څه وي یا نه وي خو دې تجارت کوي دې کاروبار او بزنس کوي نو که چا سره د 80,000 روپو نه زیات کاروبار په لاس کې وي یا د پیسې په کاروبار کې بندي کړي دي او هغه پیسې د سرمایه 80,000 روپۍ یا د دې نه زیاته ده نو دا بنده مالدار دی دې به زکات ورکوي یو بنده دی هغه خپل کور کې اوسیږي او د دې نه علاوه یو پلاټ یا یو کور یې اخیستی دی دې دپاره چې زه به دغه کور باندې ښه ګاهک راشي خرڅوم به ماله به ګټه وکړي نو دا د تجارت پیسې دي دا دې تجارت کوي کاروبار کوي نو چې دې کاروبار کوي نو دغه کور وګوره د 100 روپو دی که د 80,000 روپو نه زیات قیمت دغه کور دغه پلاټ لري نو بیا دغه منده مالدار دی به د دغه دویم کور په سر زکات به ورکوي او کله کله داسې یو بندی هغه خپل کور کې اوسیږي خو ګڼ بچي او ګڼ زامنې وي او هغه وایي چې زه به یو زیاتي کور یا پلاټ والمه دې دپاره چې سبا مې پکې بچي بیلیږي خفګان راځي یا په خوشحالۍ خو بیلیږي نو دغه به وله تیار کور دی ورکم یا پلاټ مې واغی وله به جوړ کم یعنی د په دې نیت اخیستی چې دا به زه جوړوم ځان له یا بچوله نو د باندې د دغې دویم کور زکات نشته زکات د کور اله به وي چې کله دې نیت وکړي چې دا پلاټ یا دا کور مې اخیستی دی دې دپاره چې دا به ماله ګټه کوي نو دا خو دې کاروبار کوي نو د کاروبار په مال او په هغې دولت باندې زکات راځي نو چې د 100 روپو 40 روپۍ د زکات کې وباسي وردي کې چا سره څاروي دي یو بنده دی هغه یوه غوا ساتي یا یوه میخه ساتي اوس دا یوه غوا په 2 لک روپۍ ده یا میخه په 2 لک روپۍ ده خو د دا غوا یا میخه دې دپاره اخیستې ده چې زما سره د
ذریعه معاش بل سنشتا، صرف دا غوا میخره د دینه به پی خرصوم او هغه پیسې چې کوم راځي دغه به زما آمدنی په دې به خرچ خوراک کوم گزاره کوم. نو دا غوا یا دا میخه په دې باندې دا سړی مالدار کیږي نه، دا مالدار نه دی، د زکات نه ورکی، دی غریب دی. او که یو سړی دی هغه سره غوا یا میخه ده او هغه د دې دپاره ساتلی ده چې شوقیه ساتم، نو که په 2 لکه روپۍ شوه نو دی خو مالدار دی. اوس که دی دا پی خرڅ نه کړي نو هم د ده ورځې شپې ښکلې تېرېږي، دی په زندګۍ کې سم روان دی، دی تنګ نه دی، غریب نه دی، ده باندې لوږه نه تېرېږي د دې پیو د خرڅولو نه بغیر. نو دا سړی مالدار دی. یا یو سړی دی د میخو فارم کوي، یوه میخه 2 3 هر څونه چې وي، دی خو دې ته ناس نه دی، په دې باندې خو زندگی نه تیری. نو لہذا دا بنده به د خپلو څاروو قیمتو لګوي چې د سره څو څاروي دي د هغې دا خو دې کاروبار کوي، دی خو ته پی خرڅوي او هغه پی د ته ضرورت که دی خرڅ نه کړي نو دی بیا خوار غریب کېږي، نه دی نارې نهورې نه تیری، د دې بیا هم ګزاره کېږي. نو دا د کاروبار دی، دی به د دې میخو د دې غواګانو د دې څارو قیمتو لګوي او د هغې نه 40 روپۍ زکات به ورکوي. دا د زکات یو څو اهم مسلې دا مې درته وکړې. الله پاک دې ټولو له د عمل کولو توفیق ورکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین. मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके.